مجلس کې اصلاح حوالے سره ان الامامت صلاح الدنیا امامات دی د پر دې چې دنیا کې اصلاح وکي غلطو خلقو نو کوم لیار غلطه شوی ریغه په سیده پټلی باندې راوړي ذکر مو ډیر زیات نهج البلاغه د وصیت نامه مولا امیر المؤمنین نه کړو او د قران مجید سوره حجرات نه کړو نو ځوانانو اقدام کړی دی د مولا امیر المؤمنین وصیت نامه پرنٹ کړی دی تکلیفی کړی دی بار سټال باندې بدا موجود وي نو کوم خواهشمند حضرات مولا سمینه لري دا وچاته کی دویم موضوع حواله سره چونکه مو محرم کې موضوع توجه هده ما خبره ده موضوع مو ولایت و امامات صفات امام و ضرورت امامات فضیلت امامات دی حواله سره مو باس کړی نوجوانانو دی د پر هم لکه څنګه رهبر شهید رهبر مظلوم ولایت حواله سره شپږ تقریرونه دي دی که ملکی سطح باندې مقابله یې خیشوي دي او کې پی کې لیول د کوهارت ډیویژن دی لیول باندې هم د مقابله یې خیشوي دي دیو فرم ملويږي ورسره د کتاب ملويږي دا به هم بار سټال باندې وي د ځوانانو سره تعلق ساتي پڑھا لکھا کسانو سره تعلق ساتي مختلف کیټګری ملکی سطح باندې فرسٹ کا چکرا ہے 1 लाख روپیه انعام دی اگر کوئسچن سے کم بھی غادخ کتاب نہ بتایری دا کتاب پر موجود وی موت سورا خیال دی سے ڈیرے خبری مو چیڑم کری دی ولایت و امامات حوالے سارا یعنی مباحثہ شوی دا جو ذہن کی وی پیدا ہونا اچھتا ویشی سیکڑ پوزیشن والا 17,000 دے ملکی لیول بنے تھرڈ پوزیشن والا 50,000 دے یا لکا څلورم نمبر نو اخلا لسم نمبر پوری چکرا ہے مقابلے کی پہلا دویم دریم والا خوش څلورم نه لسم پورې چکرا ہے غدا پر 10,000 دی بیا یې ولا سم نه شلم پورې چکرا ہے غپا 5,000 دی بیا یې وشتم نه دیرشم پورې چکرا ہے غپا 3,000 دی بیا یو دیرشم نه څلوېښتم پورې چکرا ہے غپا 2,000 دی بیا یو څلوېښتم نه ونه 50 نمبر پورې چکرا ہے غپا 1,000 روپیه نو الکی انعامات کوم دی فرسٹ عمرہ ہے غدا پر 10,000 دی سیکنڈ روے غدا پرا 7,000 دی اور تھرڈ روے غدا پرا 5,000 دی اور څلورم نمبر نا دیرشم پوری چراغے غدا پرا 500 انعام دی دا انعام تو خبره نوی خو اصل کې تشویق ورکول دی ولایت نن ټپانی یو ضروری دی هر جوان کم از کم دی مقابله کې کته نور حصہ نه خلی رهبر کوم باس ولایت و امامت باندې کړی دی کم سے کم غابت او ذهن ته ورسیږي چوک په د غلط هرگز نه او کوم مقابله کې د خپ پوزیشن واخست نو دام خبره دی یو ایکسپیرینس او تجربه دی بار سټال باندې بدلېږي دی مطلب سنټر نن د تاسو ته ملوي دی شي نورو زینونه ملوي دی شي په هر حال دا د محرم نتیجه دی دا یو احسن اقدام دی خراج تحسین پیش کوم جوانانو ته بالاخص شکریه یاد کوم او زه د اصغری میله او معطل کا کوم جوانان دي زه په دې نتیجه ورسیدم چې یقینا جوانانو کې استعداد او طاقت او قوت او ګټس دا کوالټي دا کمال ورکېشتا خو بس د لیډر او د رهبر او د رهنما ضرورت ورته چې دغه ګایډلاین احسنه طریقې سره وشي لیار ورته صحیح وخیل شي ولو دغه جوانانو کې ډېر څه جوهر او کمالات موجود دي الله د تاسو حوصله بلند وساته صلوات خاتم کو پیغمبر باندې اوچاته وسره ورونو تاسو نه جار شم زه ان شاء الله نن ګرمي مزور خیال دې سلګه زیاتره ته بتنګيږي اختصار نه بذکر واخلم اسی هم کډیر کوشش وکم حدیث اخر ترسی کی نه بیا کچې ته مخامخ شوم د زندگی وفا وکا بیا ور باندې باسو ولایت او امامت یو ضروری د دې ونه نظام نه مالي
دا صرف یو مقدس شی نه دی. څه مقدس شی وي انسان صرف ورځي سلام کوي څپول کوي واپس درځي څه ملي خیر با خیر شوبا. داسې یو شی نه دی. دا یو نظام نه مالي. دا زه بار بار تا ته تکراروم څه نظام دی. دا یو آیین دی، دا یو قانون دی. امام رضا علیه السلام ارشاد فرمائی تغذے پر مو حدیث تلاوات کو توجہ ہندے مو خبریں دا ان الامامت زمام دین و نظام المسلمین. امامات دا دین زمام دے، امامات دا دین مہار دے، دا دین محافظ دے. مسلمانانو دا پرا دا یو نظام نما دے، دا یو آئین نما دے، دا یو قانون نما دے. زدید تحت کے بعد انسان زندگی تے رہی. امامات مقابل کے طاغوت تے، بغاوت تے، فرعونیت تے، نمرودیت تے، یزیدیت تے، سوچتے خبریں دا جاہلیت تے. ہم چاہتا یو نظام دے ولایت و امامت، ہم چاہتا یو نظام دے. دی مانی مجھ سے باس شوے پرون مدہ کی خبریں بانے ذکر وکڑل بس صلاح الدنیا. امامات کم دے دا دنیا دا پر چشیرے اصلاح کول دی. اصلاح بانی مونڈیر باس وکڑل خو خبرہ مدغ سے کی بریک دا والا چدینہ مخ کے زلگا یوسم غد بعد دویم جیتا سا اوڑن توجہ ما تکاوا تو یو صلوات خاتم کا پیغمبر بانی اچھاتا ہوا سرام. توجہ ہندے کا گرمی ہے پریشر در بانی زیاد ہے. تغزے کی مخبرہ بریک دا والا مولا سید شہدائی اریدو بل انما خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جدی. ما خروج دیدہ پرا دی ابتدا کی خدای لم اخرج عاشرا ولا باطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل انما خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جدی. شہرت دا پنچم، فساد دا پنچم، ظلم دا پنچم، چوبنی ظلم نکام دیتا چکنا مجبورم سمابنی ظلم کی دیتا پرا نچم فساد دا پرا زدیدہ پر اچم چنکر رسول اللہ امت اصلاح کول دی. ما دا ارستا خدمات کے کھڑے ہو چاچیانو صاحبانو توافون کول، کاریانو صاحبانو قرآن تلاوات کول، تحجد گزارو تحجد منچون کول، روشدارو روشے ستلے دانوا زبی دینی وا. خود لشکر شام لشکر کوفے کے ناظر کے روشے امن علیہ شوے کمو خلابہ حاصل کم امامات بنے، کمو خلابہ حاصل کم الہیات بنے. در اصل کے حملہ امام حسین علیہ السلام نے حملہ نوا نہ دیوا حدیث آوا نہ دیوا واقع آوا نہ دا بیعت نتیجہ آوا. دا بیعت نتیجہ نوا کہ بیعتی امام نا وقت ہے وہی وقت ہم کربلا وجود کے رغلا کہ بیعتی نوے وقت ہے چا یزید دا کردار وے. آیا امام بخموشی کولا؟ امام بچه کولا لکه زنده مثال زدار کم چو اوس امام راشی فلسطین کے کم چکیگی یا لبنان کی کم چکیگی یا سوریه و دمشق کے کم چکیگی یا نورو اسلامی ممالکو کے یمن بحرین وغیرہ دیرو نمو میڈیا نخبارم سدی غزی کی کم چکیگی. امام بچه کئی چکا مانا ٹرمپ چیرے بیعتو وقت نو بیا با چانگ کون کا بیعتی ہونا وقت فلسطین کے دا قتلی کی خیر دے. امام با دا کر گئی کہ امام با روچتی کی امام با تحریک روالی وجود کی این ہی کربلا واقعہ اندہ چرو. امام کن ٹیم کے انقلاب و متحرک و تحریک کے آلات کی بھی کن ٹیم کے سکلہ بیلیات و امامات نظام سارا ٹکر کے بل نظام وجود کے روشی کاغا کومے نمے ساندے فرعونیات سادے یزیدیات سارے جمہوریات سارے کمیونزم سارے کومیو نظام دے خود امامات سارا مقابل کے دے غطا عرضی. امام علیہ السلام تک ٹیپ کے دیا یہی سزا تخبل نکا امت اصلاح کا اصلاح بنی منیر زور بے گا ورک دیرے خبری مور بنے ہوگی خو اصلاح علاج خیل ہے شوے دی. اصلاح ار سڑے نشی کرے آر سڑے دا پیغمبر امت حفاظت نشی کوے، آر سڑے پیغمبر امت نا دفاع نشی کوے.
سیم پوهېږو دا په خبرې باندې چې کوم سیم کوم سړی کولی شي چې کوم اصلاح کوونکی وي. اوس اصلاح هر سړی نشي کولی، هر سړی دې باندې نه پوهېږي. اصلاح منبرونه نه کېږي، اصلاح محرابونه نه کېږي، اصلاح خطبو سره نه کېږي. توجه نه ما خبرو د خپل ځای کې مؤثر شیان دي، د خپل ځای کې تاثیر لري، اثرات لري. لکه څرنګه موږ کې چینجز راغله، مولا امیر المؤمنین وصیتنامه پرنټ شوه راورسېده. اوس یا شیکان خلي یا نه خلي ولایت و امامت سره مقابله کېږدولی شوه. اوس څوک دي چې حصه خلي یا نه خلي، رهبر سره مینه لري یا نه لري، امامت سره مینه لري یا نه لري. و یوه نتیجه خو شوه تو خو یعنی منبر د اثر لري، مطلب ماداري اثر لري، خو مستقل حلی دا نه دی. محراب نه ته امت اصلاح نشي کوي، منبر نه ته اصلاح نشي کوي. منبر باندې مدري چې نسته شي، امام طاغوت تا محراب کې ودرېدی شي، ظاهرا بھی آبا کعبا اماما سپینه ګیره کاټې تسبیح هر یو شی خو کیدی شي څنګه امام طاغوت وي. اصلاح کوم کس کوي شي؟ اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر. چوب څه امر بالمعروف و نهي عن المنکر کوي شي. معروف یعنی هغه پہچان شده، بلکې زه دا الفاظ وکړم دا به زیات مناسب وي. هر هغه شی څنګه الله خوښ کړی پسندیده شی، خدای کوم شی خوښ کړی وي هغه معروف دی، خدای کوم شی ټوکراو کړی وي هغه منکرات دی. نمونځ خوښ دی معروف دی، روژه خوښه دی معروف دی، حقه خبره خوښه دی معروف دی، باطل مقابله خوښه دی معروف دی. دا معروفات، معروف، عرفان، معرفت، عارف، دا د ټوله یو خاندان ټکي دي. توجه نه ما خبرې ده خو معرفت ما ته راوستلی دی، براګي ټوپي یې دا تسبو مضبوطه ده چې یا کړو پړو ډنډي منډي ځوانو پوري شیان میان دا شي معرفت خبرې. دا معرفت نه چې پزولي معرفت ځان ته پیل یو شعر برادر عزیز خپه کېږو خو دا کوي خبرو صلوات خاطر کو پیغمبر باندې علی اصغرم یا معروف شیان منځ روژه دا که اوس دې څنګه اصلاح کېږي؟ مدینه کې خو خلکو منځونه کولو که بس اصلاح به شوي وه. مولوي چې اصلاح امت کا خو امر بالمعروف و نهي عن المنکر سره زه بیړې صاحب څه مخکې مازال وکړم دا حدیث لږ نه غواړې بیان وکړم. اڅن نهج البلاغه راوچاته کوم څه امر بالمعروف و نهي عن المنکر باندې پوه شو. امر بالمعروف و نهي عن المنکر اول به د مولا امیر المؤمنین وصیتنامې نه 47 نمبر مکتوب نه هغه کې یوه جمله امر بالمعروف و نهي عن المنکر په باره مولا امیر المؤمنین ټولو شیعو ته، ټولو مسلمانانو ته، ټول انسانیت ته، ټولو بچیو ته، ټولو مسیحو ته، حسن و حسین ته، خپلو زمنو ته، خپلو لوڼو ته، بنی نوع انسان ته وصیت کوي و جمیع ولدی و اهلی و من بلغه کتابی. چاته د ما وصیتنامه ورسیده ولا تتركوا الامر بالمعروف ونهى عن المنکر فيوال عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم. صورت بهترین تعریفی کړی دا امر بالمعروف و نهي عن المنکر ده. عاقل د بره بسر د دې ترجمه کافي دی، پوه سړي د بره، ازادار د بره، کربلایي د بره، مقاومتي د بره ام صرف د دې ولا ترجمه باسته. مولا سید شهدا یې زدي د پاره وزم بل انما خرجتو لطلب الاصلاح في امتي جدي نکر رسول الله امت اصلاح دکم منځو سره کیږي، روزو سره کیږي، خطبو سره کیږي، توافر سره کیږي، صفا و مروه کې سعی سره کیږي، مینا کی قربانی سره کیږي. د امت کله بکړو شول، امت باندې کله طاغوت مسلط شول، امت باندې کله سرکش مسلط شول، امت کې کله فرعونیت زیات شول، امت کې کله نظام نمرودیت قائم شول. دین پر اعلان څه شی دی؟ اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر.
امر بالمعروف و نهی عن المنکر सहारा बखले, امر بالمعروف و نهی عن المنکر मैदान के वो डरेंगे, امر بالمعروف و نهی عن المنکر दरबार के वो डरेंगे. मौला امر بالمعروف و نهی عن المنکر बने खुदे पुयुगो ना, امر بالمعروف و نهی عن المنکر तेज है. मौला नहजुल बलगी की वला तत्रुकु बिल अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर फयुवाला अलैकुम काची शिरारुकुम सुम्मा तदऊना फला युस्तजाब लकुम व हसन सोया व हुसैन सोया व खगो बशियो दबा खगो बशियो ओ द अली मनून की शियाओ ओ द अली जरूरम खलीफा मुसलमानो ए बनी नौ इंसान खबरदार अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर वाला मैदान खलीफ रे नक दे काकला ने खलीफ रे दवल अमर बिल मारूफ द ब्रेक दवल नही अनिल मुनकर द ब्रेक दवल फयुवाल अलैकुम शिरारुकुम द कोर मशर शरीर द खानदान मशर बदमाश द कबीले तपे मशर बशरीर ताबने सुबह हकीम सालिम ताबने सदर व जर्नेल सालिम ताबने मेरे ताकूत वाला रहबरवी लिहाजा जब तुझे ग्वारा दवावारे खुदा सदाम तबा के खुदा ट्रम्प तबा के खुदा नेतन्याहू तबा के खुदा बेगैरत खामोश मुसलमान हुक्मरान तबा के सुम्मा तदऊना फला युस्तजाब लकुम मौला ने यही चकला दा मैदान खलीली लवले रे तहज्जुद मंजू के दवावारे ग्वारा खुद सालिम खिलाफ दादा व खुदा न कबले شيء دواسة نكي دا أري وشي علاج طعان نري توجه هني ما خبره جدا شيء روشن गाड़ी वड़ी शू ये तेरी मोबाइल मौला तो सलावत खादो को पेगा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद توجه هني ما خبره وكسا उस दवावाने बड़ा जमत है पूरा ट्रम्प दबा चके दबाशी दवावानों का गाना रे ती दबोस के काठा को ताक रखा रे वक्तो हदीस ते से कागा खोलद बसुक से दा कागा खोला बसमे दा दवावानो सने की दृष्टोरी जे मेरो ची दवावाने कावा सूरे यासीन खत्मुना कावा हां तो एक मेल खत्मुना कावा सिरत या शुरा और सका तीसा कार नकी ती दबले से मैदान तर वो जे मैदान था لکه څنګه حزب الله ورته وروت لکه څنګه انصار الله ورته وروت امر بالمعروف نهی عن المنکر دا لکه څنګه حماس ورته وروت دا امر بالمعروف نهی عن المنکر دا لکه نور وضاحت وکم نهج البلاغه نه کا خپکیږي نه خو کما ما ورشوي نه خدا نهج البلاغه نه جمله رخصتون یې وضاحت وشي چې اصلاح د کیږي څه شي اصلاح د دې تاسو باندې درستوري چې درودونه غصه دا کار نه کیږي صلوات خاطر کا پیغمبر باندې چاته وسره ورنو تاسو نه جارشم نه جوړ بلغین هغه کول یې خاصه ذهن ته یو خبره راغله هغه تو خدمت کې زارس ونادى ربه بالوادي المقدس طوى اذهب الى فرعون انه طغى سورة طه को कुमियों के कुरान है यार परवरदिगार आलम मूसा पैगंबर था को हिदूर बने वीरु तो जानवर सवा फेरावता इन्नहु तगा वाले से तागूत है दा मूसा दावस दावा कनवास दा ओ बिया खुदा तडीर निस्कीर वरगले को हिदूर दा वरगले खुदा ता गोरा निस्कीर वारा गए بیا خدای ورته چې دازي درودونه ما پیران ته ځان ورسوا اذهب الى فرعون انه طغى ولی طغى طاغوت ته غته ځان ورسوا فرعون سره مقابله وکا درودونه ولا چو چې کله موسی پیغمبر خپل کوم دی چې ارزو ورڅوم تاسو دا پټې کو ما دغه کې تاسو د پر الله حکومت لیکلې دغه کې تاسو د پر یو امت یو نظام لیکلې اور دا جواب کې چې ویلو قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما دموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا ها هنا قاعدون ها موشي بټیرانو پخیو بټیران راوړه
دریای نیل کې هم ښې خیري ښې ساړې څه پټېران ویو نور یو تللی را یو د تا خدای لري کله څه پیران وطن خالی کړو بیا مو په قرار لیر و حلوا خواړو په کنی مو په زور بوته لن ندخلها ابدا هرگز به موږ دې داخل نشو ما دمو فيها څومره پورې چې موږ اسلامي وي څومره پورې چې موږ طاقت وي فذهب انت وربك یو تللی را یو د تا ولا خدای لري ها هنا قائدون مدازی در تناسو تاکیه والی فرعون علاج دیسا کیده تو تاکیه والی دیسا وسط امت اصلاح کیده فرعون یاد خلاف نبوت ولا نظام ریچ کیده امر بالمعروف سے شہری امر بالمعروف ارسارا وکر سے کا نحج البلاغی تھا صدقے جو مولا امیر المومنین تاکہ عاصم جبرینا ومنهم للانکار المنکر بیده ولسانه وقلبه فذلك میت الاحیاء مولا امیر المومنین یہ کم سڑے سے دا گزار تیوی کانچا بنے تاغوت بنے دا گزار تیوی تا گزاری و نکڑل دا شبه تیوه تا شبه استعمال نکا توجه ده با خبری دا سیم پوئی که دور کنی ما با خوب یوله شویری که چه طریقه سی روی خوابش و خصوصی صلوات خوب ختم گل سویخ بشی انشاءالله اصلاح دبره ان الامامت صلاح الدنیا امامت دنیا کے اصلاح کی گی دیسا معاشرے کے اصلاح کی گی چشیسا دا تکرار دا منز کی دی وجه نکن چه خبره دا ذهنه اونو خویی گی اگو کسانو دا با بچیو دا با نور میچه بر کسانو است اصلاح کی گی امر بالمعروف و نهی عن المنکر امر بالمعروف و نهی عن المنکر چه شهدی ورونو دا سن اجاز چه تزی مرحله رو نشی چه تابان شریر مشر مسلط دا تا حکیم بدماش د تا مشر بدماش د تا مشر طاغوت وي د تا مشر فرعون وي هغه کوم شکل کې دی کور نه ورسېږه اخري هدا پورې ټول فرعون یزید غته پورې کله چې مولا امام حسین علیه السلام ولیدوګه چې یزید باندې طاغوت مسلمانانو خلیفہ شول جمله څه کوي الا ترون الى الحق لا يعمل به والى الباطل لا يتناهى عنه فليرغب المؤمن في اللقاء الله محقا فاني لا ارى الموت الا سعاده ولا الحياه مع الظالمين الا برما مولا امام حسین علیہ السلام چی ای هور سترګې د نغړې د طاغوت نظام قائم شول سترګې د نغړې امر بالمعروف و نهی عن المنکر د چوک نه کوي سترګې د نغړې شربي خلیفہ شول سترګې د نغړې قاتل النفس المحرمه خلیفہ شول سترګې د نغړې سره عام د بیزوانو سره لوبې کوي سره عام زنا کوي سره عام د شراب خي سره عام د وحی مذاق کوي بیشک ظلمتونه کوا خو څه یزید باندې کاس مشروي جماعتونو چې کار نکېږي میدانونو ته به ورځي مسجدونو کې کار نکېږي دربارونو ته به ورځي اځکه مولا امیر المؤمنین یہی ومنهم للانکار المنکر بیده ولسانه وقلبه کلا ضرورت څه لاس ته استعمال نکړه د شبه ضرورت شبه نه استعمال نکړه د زړه ضرورت زړه نه استعمال نکړل فذلک میت الاحیاء خراب ردی خیرتونا خدا جلدی پیرتی لاش دے تا مردباد انسان دے تا مر انسان دے تا مرد معاشرہ دے تا مرد زدری دے تا مرد جلوس دے صرف تاغوت خلاف کے آواز نشیو چلی دے ذالک میت الاحیاء دا پا مثال دا تشی دے مڑی دے دا مڑے دے مقصد مولا امیر المؤمنین سے ارشاد فرمائی علاج رہے وہ خیال دا تاغوت والا ما اعمال البر كلها والجهاد في سبيل الله عند امر بالمعروف والنهي عن المنكر الا كنفسة في بحر لجي مولا امیر المؤمنین ارشاد فرمائی کہ آخری جملہ کام ما تقریر ختم سبا دا پڑھایو لفظ تو ذہن تا ورا چوم لگا لگا سٹڈی ور باندې راوړه قرآن نه پته ولګیږي چې ته څوره ولایت او امامات کې انټرسټډ یې څوره تور سره شوق دی ولایت او امامات سره څوره د کربلا سمینه دی بس صرف د تغوله ترجمه کوم مولا امیر المؤمنین ارشاد فرمایي
ما اعمال البر كله دا ټول نیک عملونه موږ نیک عمل دی یا نه روژه یا څه دونه خلق او څه د خوب د ورچ خمس جهاد یاري جوړاول امام باړه شربتونو ورکول سبیلو لګول د سبا جلوس کول دا ټول دي کنه دي دا لبیک نارو لګول دا ټول نیک عملونه دي کنه دي صفا او مروه کې منډې نیک عمل دي کنه دي د عرفات کې دا ټول شیان دي کربلا ته نجاب نه کربلا پرې پیدل ایدل دا ټول د نیک عمل دي کنه دا ټول نیک عمل دي مولا امیر المؤمنین خبره کې شک وي توجه ما تا کا مولا امیر المؤمنین خبره کې شک شته بالکل شک نشته او پورا ایمان ته ور باندې شته کنه پورا ایمان داشته نتیجه دی نتیجه ولایت څومره ولا امن دی امام باڑوں کے امن مسجدوں کے امن مدرسوں کے امن بازاروں کے امن شہروں کے امن ایوانوں کے امن پارلیمنٹوں کے امن ہر محل کے امن ہر زمان کے امن خاص سے ولایت و امامات تو من لے مولا امیر المؤمنین نے ارشاد فرمائی دا ټول نیک عملونه جهاد ور سرا دا امر بالمعروف و نهی عن المنکر مقابله کې د فروغ دي لکه سمندر ته تکي ورواچي څنګه سمندر کې تکو باندې نه لګيږي دا امر بالمعروف والا میدان کې د نهی عن المنکر والا دربار کې دا امر بالمعروف والا بازار کې د نهی عن المنکر والا بازار کې دا نیک عملونه د فروغ دي لکه سمندر ته تکي ورواچي معلومیږي نه دا چې طاغوت مقابله معروف شیانو سکیدای شي معروف هر شی اول طاغوت پیژنه اول طاغوت بوده باد که هغه د بعد حجونه کوه هر څوره خو تبلیغ و چې چلې و روزې ولګئ و هر څوره نجاب نه کربلا پورې منډې وې خو څه حاکم د طاغوت دی مشر د طاغوت دی چانا دین رخلے کا کاس طاغوت دی والله داولا نمون زهاد روژه سبیلو لګول د خواریو کول دا هیڅ شی پیدا نه لري دا د مولانا احمد بلغي کې واضح اعلان ځکه خو مولانا سید شهدا یې فإني ارى زه بشک ذلت زندگی نه در عزت ولا مرگ عزت سره نیسه باندې سر خجول دیسه ما ډیره مینه دی خو ذلیل زندگی نه ذلیل زندگی نه مراد څه دی ګرځه بیا نتیجه غځې ته راځي نتیجه یې مغاد نن ټیم باندې سترګې وغړاوه یو به تا څه ولایت وي رهبر ولایت فقیه توجه نه خبره ولایت فقیه یعنی هر هغه شخصیت څنګه ولایت او امامت سره ډایرکټ رابطه دي منسلک دي ولایت او امامت باندې دی یو رابطه دی طاغوت سره اوس د دې د سوچ وکړه چې دا ټول دنیا راغله د رهبر مقابله ته ورودريده کوونه دري څه چې نه ودريده نائب ولایت فقیه دے رہبر دے دا دیو نظام نہ مارے دا دیو مجتہد نہ مارے دے انہوں نے دوستو نہ چار سو تبھی دا مجتہد نہ بولے تب دیو مجتہد یو شخص بولے در اصل کی دا دیو نظام نہ مارے نظام نہ مارے ولایت و امامات ولی کربلا کے ٹول رجامشو یو طرف دا تاغوت دے بل طرف دا لگ ولی کسار کا ولایت و امامات دے نلک ٹولا دنیا دستر کے رگڑوا ٹولا دنیا دے سفر تکا تو سیورے لاندے وقت دے رہی خود کوم نظام ولایت و امامت پیروکار دے کوم غلط دفاع کا ان کے رہے غلط تنہا میدان کے ارتویلار دے اس امر بالمعروف و نہی عن المنکر فریضہ دے تو چھڑے نتیجہ بارا واخستا اورو کانن پیمبلی جوان در رہبرنا موجودہ رہبرنا شہید رہبرنا غابل پوتشول دابو سیوری کے دا تاغوت ارچی کا دیسا جڑا ہوا دیسا متمسک پوتشول دیسا جڑا ہوا پوتشول دا دی یوالم حق پر رہبرنا غافل نشول نو پویشا سے ولایت و امامات سیوری لون دے رہا کرے نتیجہ جان بھی قربان ہے رہبر کے فرمان پر جان بھی قربان ہے سید کے
حاضر حاضر لہو ہمارا. سلامتی رہبر معظم آواز بلند کر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. اورونو تاسو نه جار شم نن د دیارلسم شپارې د تېر شوی ظهر د تېر شوي ورځ څلورم مولا دپاره بس صرف دوې جملې توسل دپاره څه الله د مو نستی الله د مو دغه دربار کې حاضري او الله مو ولایت او امامت سیورې لاندې راولي. دې صرف دوې جملې تمسک دپاره توسل دپاره ثواب دپاره مصیبت امام زین العابدین فخر الساجدین ذکر کم. څه اوښیونه ډکې سترګې وي څه دغې درګاه نه ووځم کیدی شي الله مو باندې رحمت و برکات نازل کي. اورونو کله چې امام اخیری رخصتي ده که نو ټولو نه اول رخصت بیبیانو نه یې واخیستی خو بیا څلورم مولانا یې ټولو نه اخیري واخیست. امامت زمامي ورته حواله کړه د امامت ذمه داري. کله یې چې وخوځول سخت طبیعي حالات کې دي ما سجاده زویه بیدار شه دې د بعد ته د زمانې امام غلی یو شهید پوښتنه ورنه کوي این علی اکبر این قاسم این آن محمد این حبیب ابن مظاهر یو پوښتنه یې وکړه. اخر د ورته مولا یې څه خیمو کې یو ته پاتې یو زه څلورم مولا یو غږ وکړ خیمو کې څوک شته بیبیانو کې ماشومانو کې تاریخ روایت داري زمانه یوه توره راکړي یوه سحره مولا سخت بیماری حالات وجې نه په څپو یو غواړي چې خیمې نه وځي. امام حسین علیه السلام ورنه غېږه چاپېر کړه ورته یې زویه تا دا جهاد نه دی تا دا ذمه داري نه دی. ورته یې بابا بیا ما کوم یو جهاد دی چې تا جهاد دا دی چې ترېندې به در سره وي میندې به در سره وي بازارو په بازارو دربارو په دربارو به ګرځي د طاغوت دربارو کې به ودرېږي د ظالم دربارو کې به ترېندو سه ودرېږي. کله دا جملې واورېده ورو غوندې د یی بابا که خفه کېږي نه علي اکبر جنازې اوچتول خو اسانه خبره دی خو دیخنو منځ کې خویندو سه ویلړېدل ګرانه خبره دی. که خفه کېږي نه بابا تا جهاد نه د ما جهاد ډېر سخت دی. کله چې دا قافله کوفې ته داخله شوه ابن زیاد د عید او د جشن بندوبست کړی دی خو بیبي ټولو نه اول نظیر دارالعمرې خدایه ته د ابن زیاد عذابونه زیاد کړي. دغې زمانې کې که چوکې منونکي وي خدای هغه نیست و نابود کړي. چې بیبي کله دارالعمرې مرکزي دروازې ته ورسېده سترګې یې اوچتې کړې یو بهادر یو شجاع یو شیر یې ولیده څه وچې شنډې د غم مرغلله دارالعمرې باندې راګوړیې دی. بیبي غږ وکړه د مسلم لور وکیا چېرته دی خورې که چېرته وي غپه لږې سترګې پټې که ورته یې ولې خورې و اشارت بیدها لاسه بیبي اشاره وکړه سترګې خو وغړوه د پلار مرغللی دارالعمرې باندې ګوړیې دی تکې شهید شوی دی. کله چې بیبي نږدې شوه دروازې ته مسلم بن عقیل مرغللی سئ کاش دامن وقت کې ځای وی چې بیبي کوم اشعار تلاوت کړي دي هغه ما ذکر کړي وی خو صرف هغه به د دوو شعرونو ترجمه تا خدمت کې زه ذکر کم صرف ترجمه د تا ګرمي احساس د ما سره ولو ډېر مینې نه ډک اشعار دي. بیبي ورته یې مسلم خفه کېږه مه ملالې سترګې د نستې دي زه امید دا لرم چې ته تږی شهید شوی خو مسلم
تب کیدای شي د یوې ورځې تږی وي ما ورور حسین د درو ورځو تږی شهید شوی دی. بله جمله یې ورته څه وکړه مسلم ما نن څه بدن به د زخمي و څه وکړم د بیبي والا جملې دي نه غواړم بیبي سره خیانت وکړم والله جمله سخته خو دی خو بیبي والا جمله دی ورونو تاسو نه جار شم. بیبي ورته ای مسلم ټیک دی ظلم سبه شهید شوی وی ولی غریب الوطن وی مسافر وی چوک ته نه و زمانم چا به لسونه پښې درته نه وي سام کړي خو مسلمه خبر شه کربلا کې حسینی شهید هم که بیا یې په جنازې اسیان هم وګرځول بیا یې طرف د دې پیغمال که مسلم خبر که نه وي خبر شه یوه بله جمله یې وکړه بله جمله وکړم ورته مسلم تا تانې سبه ظلم ډېر شوی وي منم زده خو مسلم که خبر نه وي که کربلا کې د بیبي رباب وړوکی شیر علی اصغر اول شهید شول بیا یې تنه نیزې سره اسمان ته اوچته شوه. او وروڼو مینې څخه یو ځل ویکم مظلومه حسینه کاش دنیا ړنګه وی ما خو څومره عرض وکړه څه لسم مازدیګر نه بعد ماته هم دی والله زړونه ته پرېږدي دغه تاریخ زړونه ته پرېږدي د بیبي دا یو قدم دربار ته څه کله داخلي دا که نو بیبي یو ځل ورور ته سترګې اوچتې کې ورور مرغللی نه تازه اوښ یې روانې شوې سترګو نه څه روانې شوې نو ورو غونې د بیبي ورته یي وروره حسینه ژړه خو ما که چې زه دربار ته نه وځم ته ژاړې دې خدای دربار دی که ژاړم بیا پیغور کېږي چې علي لور وژړوله که ژاړم نه تا اوښ یې نشم برداشت کوی وروره ژاړه خو ما که چې د ژاړې ماته د ژړا ورځي دې خدای د بیا پیغور کوي چې مو د علي لور وژړوله او ورونو کله چې بیبي دربار ته داخله شوه څلورم مولا ترې په منځ کې ودرېده ته ویم حیران یم خو بیبي سره خیانت نشم کوی ابن زیاد ته یوې بیبي پوښتنه شروع کړه یوې بیبي دا به یې پوښتنه شروع کړه او وروڼو کله چې علي لور باندې کله نمبر راغلل که چې علي لور نمبر ورته واخلي یو ځل د علي لور څه وکړل خبر یو پته درته شته دی ولې چې بیبي لاسونه خو پسې ګردن نه زیوراتو کې وو یو ځل بیبي رکوع حالات کې ټیټه شوه پروردګاره کاش داسې دربار کې مهله ولاړه او وروڼو د زین العابدین پوښتنه یې وکړه دا څوک دی دا څه نومیږي ورته یی ابن زیاد دا د علي نومیږي دا د حسین زوی دی وایي چې ما خو اورېدلی وو چې کربلا کې علي اکبر شهید شوی دی علي شهید شوی دی ورته یی ظالمه هغه د محمد شره ورور و علي اکبر ما نه مشر و هغه شهید شوی دی څه ویم دا جمله څرنګې روغه وکړم خو سیدانو نه معافي غواړم پښتنو نه معافي غواړم بیا به یو ژوندی وي یا نه دا جمله ځان سره یو څه زنکدن و قبر کې به د کیدی شي په کار شي یو ځل ابن زیاد ملعون څلورم مولا ته یی علي څو ورځې مخکې تا نه مخکې دی یو بني هاشم و ډېر جنګ نه بعد څه کله هغه ګرفتار شول دی ما ته مخامخ کله ودرېد نو هغه ما ته مخامخ سترګې غړولې هغه ما سترګو کې سترګې اچولې وې هغه سترګې نه ټیټولې مسلم بن عقیل نمیده سفیر د حسین و خو علي تا نه پوښتنه کوم ته څه دربار ته کله نه رانوتلی ته د سترګې ټیټې غړې سره د سترګې اوچتې نه والې هم بني هاشم و تم بني هاشم یې هم میړنی و تم میړنی دا ته ولې سترګې نه اوچتې ورو غوندې جمله وکړه کوم جمله زړه کې حاجات ونسه معافي غواړم سیدانو پښتنو نه یو ځل مولا په ژړا شول ورته یې ظالمه هغه سترګې تا سترګو کې څنګه اچولې وې څه غسه نه خویندې وې غسه نه ترېندې وې غسه نه میندې وې سترګې یې وغړوه زه ترېندو ماځ کې ولاړ یم زه نبوس ماځ کې ولاړ یم کاش دنیا ړنګه وې ابا ذاکر ته به یوه جمله عرض کوم په قتل کتابو کې لیکلي دي ابن زیاد حکم وکړ هغه قیدي راولو څه حرب شاده په حسین غږونه کوي خلک ونې راولو کله یې راوسته امیر مختار ورته یې مختار
سترګې وغړوه نن د حسین رغلی دی هغه کرسیو ته سترګې په غړولو کې ورته کرسیو ته سترګې مه غړوه لږونې ما پښو طرف ته سترګې وغړوه لږې لاندې سترګې وغړوه یو تاشت نه یو چادر یو رومال کوچات کړل مختار زیر شول خو مرغلله ډېره زخمي وه وی نه پېژانده زه د ما آقا حسین وی نه پېژانده زه د ما مولا حسین ورته مختار رغلی دی که اوس وکه غورې اوس وکه دړکې اوس وکه کوپې باندې حکومت ورته ظالمه معلومیږي دا لکه دا د ما آقا حسین نه دی خو که وي نو تا به ما ته جواب راکړي یو ځل مختار په زنګنو چېنست سلامی وکه السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین کٹے ہوئے سر سے یو ځل جواب راغلل علیک السلام یا مختار مختار پوه شته دا خو د ما مولا دی دا خو د ما چیختار دی دا خو د ما رهبر دی دا خو د ما پیشوا دی ورته ای ظالمه چې دا بله به مې شهید کړی وي یوې بلې مرغللې نه یې رومال اوچات کړل ورته ای دا پېژنې ورته ای او دا وپېژنده ولې څه په شنډو هغه چې غاښونه یخي دي دا د علي زوی عباس دی دا نه پېژنم یوه بلې مرغللې نه یو بلې مرغلرې نه یې رومال اوچات کړل ورته ای دا دې وپېژنده ورته ای او دا ما وپېژنده ولې څه د علي اکبر دی د حسین شڼې زوی دی دا به وپېژنده یوې بلې مرغلرې نه یې کله رومال اوچات کړه دا مختار ونه پېژنده ورته ای دا چوک دی ورته ای دا نه پېژنې څنګه دا جمله وکړم که دا جمله کوم راته خفه کېږي که نه کوم د دربار ماتام دی بیبي زړه خو یې زخمي کړی دی بیبي نه زه امید لرم بیبي نه تمه لرم که ته خفه شي خیر دی هغه وړوکی غونې قرآن د علي اصغر مرغلله وه نو ورته مختار ورته پوښتنه کوي ابن زیاد عباس ته شهیدول نو دا خو میدان کې جنګېده علي اکبر ته شهیدول دا خو میدان کې جنګېده حسین ته شهیدول دا خو میدان کې جنګېده د علي اصغر ته څنګه شهید کړی دی علي اصغر ته ولې شهید کړل هر بلاره مخکې شول مختاره ټوله ناسم ته مقابل علي اصغر کړی دی که غږ وکړل او ابن زیاد که زنده وم در دربار کې به ډېرې مهندې وژړم بس اخري جمله دی کله چې دغه جمله اوچاته شوه وړې بیبي زر د ترور پښو نه لاسونه راچاپېر کړل ترورې دا چوک دی زما کاکا عباس په شان ته د غږونه کوي دا چوک دی چې موږ باندې خیرات وکړل دا چوک دی چې د دربار کې د عباس په شان غږونه کوي ورته یې وړې ورېرې زه به د کونډ کې ور اوچاته کړم خپله ورسه خبرې وکړه اخري جمله دی زړه کې حاجات ونسه الله د حاجتونه پوره کړه الله د بیمارانو ته شفا نصیب کا الله د مسافرانو سفر بې خطره کا کله چې وړه بیبي کونډ کې ور اوچاته کړه یو ځل وړې بیبي هغه وړو لاسو کې تسبیح ورته وژرنګولې مختاره کاکا لږې ماته سترګې وغړوه کله سترګې وغړولې مختار څه ولیدل د سکینه ګریوان یې رنګین ولیدل یا بی بی فرمان کا وڈرار منو ندی وقصف الاسماء ودرڑ چلو ندی مختار نندر وکوا بسر میا خیور لاسنا وکا مختار
جلا شوما وکا خبر نوی اس کے خبر شوی دالا والا مخیر دربارنا یادی وابس مپریش ولا واخبلی لسنا وطن ونعيشوال ونشان شالونا سرپاس پنی زیر غلاده وکسا شوالی شدو سارونا یادیه بکر بلا کے وشولا مریارا وذکر غنیا یمدار بدارا وخست جبین مدورار زخمی شوای تعلم شای دور ارشادنا ويلي صغار مواي وحلكم براشو وزرخم زكايا وكاكا زادا شوايا شهید ماسمر للا شوای پانا سکال کی وڑی بلونا یادیم وما بندواش ولا وسلمنا ديرا مديرة واريا ودرنا جنونا وبمخمزك وخي خريد باي ما بشوارب سفارة ويقولا محمد أمينا وسختي كسي دوايا مختار بمخنيا وخي خاريديا وورا بيبين سوالدا لبا